رمو چې کومو خلکو د قرآن سره وابستګي نه راغلي دون جهالت کې پراتی دا د تیر ورځو کې یو مولانا صاحب چې تب درس کو نو په درس کې خطا شوی دی. انسان نه غلطي کیږي کنه کیږي محترم؟ انسان نه غلطي کیږي او کنه؟ د عالم نه غلطي کیږي او کنه؟ د تبلیغی نه غلطي کیږي او کنه؟ د دې بس مطلبي چې ته چې لګیاي تقریر کې کله کله زمونږ د مرګري لګیاي تقریر کوي د موسی علیہ السلام او د فرعون واقعیا بیانې کنه نو خلت خطا شوی فرعون علیہ السلام خلت راشي کنه نو ته بس کې چې بس دې ګستاخی وکا قران بلخوا واړولو او اوس ګستاخ کی سزا سرتن سے جدا. کراچی والا مفتی سے ډیر قابل عالم دی مولانا مفتی طارق مسعود صاحب غریب دی سپیمو تراغله ښا روزانه باز خلک احتجاجونه کوي الکه دا ګستاخ دی او سرتن سے جدا او داخله خو په ډنګریان دی محترمو دې دې کې اسی یو تن راټینګ کوي د ګستاخی کړي دا او ال راځي ور باندې یقینو کې دا خلک تاسو نه کوي تحقیق ته خبره نه رسي او د بوسوس خېتی نه جوړي بیا ښا داول دا د قران کریم نه لا علمی دا د قران کریم نه لري والده قران سره وابستګی نشتا مونږ ته قران کریم کې الله دا فرمایي اے مومنانو ان جاءکم فاسقون بنبئن فتبینوا دا سورۃ حجرات ډیر خسته اصول او ډیر مزیدار هدایات بیان کړی دي. یو تن دی بيدبار سړی دی تاله د چا بارکی یو خبر راوړو دا غي ریسرچ کوا تحقیق کوا پدی باندې فورن فتوا م لګوا نو دا چې قران سره وابستګی را نشي کنه بس فتوا لګوا ازمون دین اسلام منتدا نه وایو چې بس ارچا سره اختیار دی او ارچا سره تار ټی دو بس چې چانه ګستاخی شو د غزې ځوړندوا دا خو به یو سړی د خپل خزي سره نه لګي کنه چې تبل خزي سره بیلین سٹارټ کړی او دا خپل خزه بیلاله کړی چې ګستاخی یو کا دا خو زمون داسې سړون شریعت خو نه دی محترمو دا خو د ځنګل نه راغستی شوی دین نه دی دا خو وحی راغلی دا بیا نبی علیہ السلام وحی بیان کړی دا په ارسیس کې بات تحقیق کې دا نه یو سړی دی بلکې اے محترم مسلمانانو زمون د دین اسلام نه دی که یو سړی ته د خپل بیبي باره کې پته ولګي دا چې زما د بیبي بد کردار ده او اسلامی نظام دی او قاضی دی نو قاضی به دته وی چې استاد خبره با علم منلی شي څلور گواهان راوله اسی بیسا دغه خبره نه قبليږي محترم دا بعض خلک دین اسلام بدنام کی ښا خلک بو یره دا که سبا زمانه چته داسې هغه جبه می اوخویدا خله می خطا شوا لفظ رانه غلط وته نو بس زما د پاره بسی کی سرتن سے جدا او سرتن سے جدا. طارق مسعود سے دی کور مغه تا یو احتجاج شوی وی دا ګستاخ را بار کېو ګستاخ کی سزا سرتن سے جدا. دا کم خلق دی یارا اے محترم مسلمانانو دا بازی زینو کې د جہالت پکټری ښا خلق ته فرقواریت درس ور کوي خلق ته غي کې نفرتونه خوري دا زمون ډلې والا نه دي چونکه دا دیوبندی عالم دی او زبر ویلوی عالم ما مونږ د دین اسلام د دیوبندیت او د بریلیت دا درس نه راکې ښا